بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه محمد صدیق او پروگرام دی خپلې خبرې پروگرام په روزه کې مونږ سره چوټي کړې وه، چونکې تاسو ته پته لګي د روزې میاشت وي داسې چې دا ټایم خلکو ته دا ټایم بیا ډېر کم ملاویږي، ځکه چې ټول خلکه کله چې روزه ماته کېږي د هغې نه بس بیا چا سره دومره خاص ټایم نه وي او په بازارونو کې او په چکر او یو خبل خوا باندې ګرځي. پروګرامونه تاسو نور شریک کړی او انشاءالله خپلې خبرې پروګرامونه تاسو سره دوباره شریک کوو او تاسو چې کوم مسایل دي په هغې حوالې سره خبرې کوو، داسې چې سوشل څه خبرې هم کېږي په هغې باندې به ګپ شپ لګو. او نننې زموږ خپلې خبرې پروګرام زموږ خپل کوم ملګري دي، خاص ملګري دي چې هغه بالکل د تعارف محتاج نه دي، هغوی سره به ګپ شپ لګو چې کومه موضوع تاسو ته مونږ درکړې ده، کومه چې په سکرین باندې ښکاري موجوده حالات او د پرایویټ سکولونو فیس هغه شتل په دې به خبرې اترې کوو. ما سره ناست زما خاص او زموږ سینیر صحافي کاظم خان شیرپاو. کاظم خان شیرپاو نومې تاسو ته هرکلی وایو په خپل پروګرام کې. ډېره مهرباني. زموږ سره زموږ بل ملګری چې هغه هم څه د تعارف محتاج نه دی، زموږ یو سوشل ورکر حیال خان تاسو ته هم په خپل پروګرام کې مهرباني. خوشحاله اوسئ صدیق بھائی. څنګه زموږ کوم کتونکي دي هر ملک کې چې دي، په هر پاکستان کې دي یا بهر دي، په هر ځای کې چې دي، هغوی ته به دا ووایم چې خپل پروګرامونه تاسو شریکوو، خو ستاسو زموږ د پروګرامونو کې ستاسو طرف ته موږ تعاون پکار دی، تعاون په دې طرف پکار دی چې تاسو زموږ پروګرامونه ګورئ، خپل ملګرو سره هم شریک کوئ او چې څه مسایل وي هغه موږ سره ډسکس کوئ. نن به موږ خبره کوو په موجوده حالات او بیا چې کوم سکولونه چوټیانې شوي دي، هغه پرایویټ کوم سکولونه دي، هغوی هم بیا هم د چوټیانو فیسونه هم هغوی وصولوي. او پرون زما چې کوم د پرایویټ سکول چې کوم ریګولر اتھارټي د خیبرپختونخوا هغوی سره زما خبرې وشوې، نو هغوی ما ته دا خبره وکړه چې کوم سکولونه دي، پرایویټ سکولونه دي، هغه بالکل فیس نه اخلي، چونکې ما ته پکې د یو سکول ایم ډي دا خبره وکړه چې کوم دا چې د 5000 نه زیات وي هغه به فیس اخلي، هغه فیس نه اخلي، باقي چې کم دي هغه فیس اخلي. خو چونکې ما چې کله ډپارټمنټ سره خبره وکړه نو هغوی ما ته دا وویل چې بالکل به یو قسم فیس نه اخلي. او خبره پکې دا هم ده چې هغوی دا یو نوټیفکیشن جاری کړي چې فیس به نه اخلي، خو د هغې باوجود هم سکولونه خپل فیسونه اخلي او څه بیانونه پکې داسې هم راځي چې دا فیصله چې دا مسترد شوې ده. په دې حوالې سره به خبرې کوو. کاظم خان شیرپاو زموږ یو خاص او یو سینیر تجزیه کار او بیا صحافي زموږ یو خاص چې په هر ځای او په هر څیز باندې نظر وي. کاظم خان موجوده حالات باندې هم خبرې کوو، چونکې پرایویټ سکولونو دا خبره ده، چونکې ستاسو په مخکې زموږ پر خبرې هم شوې وې د ډپارټمنټ سره پرایویټ چې کوم سکول ریګولر ټایپ دی په خیبرپختونخوا څه ګورئ، په کوم نظر ګورئ؟ زه وایم چې دوی خپل کار هم هغوی چې نوټیفکیشن جاري شو د هغې باوجود هم ادارې دا خبره ځان ته مخې ته نه راوړي او زما په خیال دا خبره نه مني. څه وایي صدیق بھائی؟ و تاسو ګورئ نو دا ملک داسې عوام هم کنفیوز دي او حکومت هم کنفیوز دی. لکه یو فیصله وشي هغې باندې امپلیمنټیشن نه کېږي نو پوه شه چې داسې مذاق دی. اوس دوه خبرې مخې ته راغلي دي، پرایویټ سکول آنر چې کوم دي هغه هم کنفیوز دی، والدین هم کنفیوز دی او حکومت یو بس یو شی مخې ته ریشت دی او امپلیمنټیشن پې نشته. هغوی دا وایي چې سیره تا دا فیصله وکړه، دا زما خیال دی ثاقب نثار کوم چې سابقه چیف هغه کړې وه، خو د موجوده چیف جسټس دوباره دا فیصله کلندم کړې ده. اوس آیا دې کې څه حقیقت دی یا دغه بل افسوس په دغه ته درشي چې ته یو فیصله وکړې او هغه په میاشت کې بیا دغه شي ختمه شي، لکه داسې قانوني تقاضي او داسې لکه بیا چې خبرې سختې کړي نو بیا به خلک وي عدلیې پسې هم خبرې کوي، حکومت پسې هم خبرې کوي، نو چا پسې به یې کوي؟ ته چې یو خپله فیصله نشي امپلیمنټ کولی او اوسې ډرامې دې راغستې وي دلته بل عدالتي ته دا سیسټم وګوره نو افسوس به درشي. ستا چې یو لیګل کار ومي ته به د جج ته په وکیل بنیسي او بیا به د په کارونو کې فیصلې نه کېږي او په هغه نان ایشو کې به دوی دونه زر فیصلې وکړي چې هغې ته څه ضرورت هم نشته بعضې فیصلو کې. اوس دا ډېر اهم ایشو ده، حالات هم د عمل داسې دي، یو ګراني ده، یو والدین لکه نشي د دونه فیسونه افورډ کولی، یو سیسټم دی وله جوړ کړي، یو میکانیزم دی وله جوړ کړي چې آیا دونه فیسونه به دوی ورکوي یا دغه کوي. اوس یو چیف جسټس یو فیصله وکړه هغه لا تلې نه دی چې هغه بل دغه چلند وکړه که نه. په بعضې کیسونو کې داسې فیصلې وشي چې هغه فیصلې شوي نو هغه نه دغه کېږي، د چا په حق کې شوي وي هغې باوجود هم هغه په جیل کې وي، بعضې فیصلې شوي وي او هغه امپلیمنټ کېږي نه، نو افسوس به درشي. نو زه به بیا هم د ووایم چې دې کې والدین هم کنفیوز دي، سکول آنر هم کنفیوز دي او ایجوکیشن ډپارټمنټ خو وایي چې بس یاره بس هسې یو لوبه جوړئ
نور لکه پکار دي چې هغوی له دې وضاحت وکړي. کاظم یو خبره پکې دا مه اعتراضي کم زموږ کتونکي راوي ته هم دا خبره زه په ډاګه باندې کوم. پرون ما ته پکې ما یو پوسټ وکړو چې چا ته پیسونه چا جمع کړي دي یا څوک چا چې غواړي هغه دی کې خپل ادارې یو نوم ولیکي او ما ته کمنټ کړو لیکي بیا پکې یو ملګري دا خبره وکړه چې تاسو دا خبره کوئ خو دا خبره پرېږدئ په ځای باندې دا خبره وکړئ چې په دې پرایویټ سکولونو کې ډېر زیات لکه قابل خلک نشته د اتم او لسم کسان دي او هغه ټیچینګ کوي د هغې وړو به لکه څه مستقبل به څه جوړېږي نو هغوی ته هم ما دا خبره وکړه چې کم سرکاري پکار دي چې کم پیرنټس دي پکار دي چې خپل ماشومان سرکاري سکولونو ته بوځي او په هغې کې داخل کې زه وایم چې په کم تاسو که د یو های سکول وګورئ په هغې کې چې کم کس وي هغه به ایم پیل وي هغه به ماسټر وي هغه به یو قابل سړی وي. په پرایویټ سکولونو کې تاسو وګورئ په پرایمري کې وګورئ په هر ځای کې وګورئ نو پکار نه چې دوی د خپل بچي دي سرکاري سکول ته بوځي. ګوره صدیق بھائی ښکلې خبره دې وکړه خو لکه دې سره زه لږ اګري ځکه نه کوم چې دا کم دی پرایویټ سکولز کې دا کم ټیچر لکه موږ چې دا نن لګیو موږ د دې استادانو نه زده کړه کړې بالکل نو دې غریبانانو ته خو هغه ټایم کې جابس نه میلاویږي نه دونه جابس ته په دې ملک کې لکه موږ خو یې نو د حکمران طبقې نه چې په لکونو جابس او دا قیسې او هغه قیسې نو هغه هر چاته پته ده چې کوم ځای کې څونه جابس دي او څه دي او نور به څونه خلک په دې موجوده حالاتو کې بېروزګاره کېږي دې څه خو زه اګري نه کوم ښه قابلان خلک دي پرایویټ ګورنمنټ پرایویټ کې قابلان خلک شته خبره پکې ده نه خبره پکې ده خبره ده سیلري کم ورکوي چې یو کس له 5000 روپۍ سیلري ته ورکوي نو زما په خیال چې هغه خامخا تم پاس لسم پاس کوي تا د امپیل کس خو تاله په 5000 روپۍ باندې کار نشي کولی دا خو پکې یو غټه خبره ده. صدیق بھائی زه خو چې کم بوکس ینم او کم هغه ټیچرز ینم نو هغه بوکس خو زه څه ووایم خو راتم پیل او لسم پیل هغه ټیچ کړي صحیح ده بالکل او که نه نور خبره ستاسو په ځای راغو تنقید به یو سړی کوي خو وضاحت یې نه شي کولی چې آیا زه دا خبره رښتیا کوم یا دروغ کوم خبره ده که نه خو خبره ده دغه ده سهولیاتو ده اوس ته وګوره چې په پرایویټ سکول کې تا ته کوم سهولیات دي زه بچی لیږم هغه تر ایجوکیشن لیول څه دی ستا ریزلټ کم لیول باندې راځي نو بیا به دې ته ګورو چې ټیچر را چا ښه دي او پوزیشن را چا راځي. بالکل په دې خبرې کوو خپل زموږ کوم کتونکي دي هغوی ته هم دا وایو تاسو خپل کمنټس کې هم تاسو څه رایې وي دې حوالې سره چونکې دا خبره ما په دې وجه باندې وکړه چې بعضې ډپارټمنټ چې دا خبره کوي چې فیس په نه اخلي دوی بیا هم فیس اخلي دا هم یو خبره ده او چونکې ما د ټیچرز خبره وکړه که چا زړه ته څه افغان رسېدلي هغوی نه بالکل زه معذرت کوم خو خبره ما اورال نه ده کړې څه ټیچرز داسې وي خو هغوی هم مجبوري وي زما یو ایم ډي سره هم په دې سایډ باندې بل ایم ډي سره خبرې وکړې نو هغه وایي چېرې یو کس په کمه تنخوا باندې کار نه کوي بل مونږ فیس دومره اخلو چې هغه مونږ بیا پکې یو ښه کس پکې مونږ نشو دغه کولی ایډجسټ کولی چې یاره کس له مونږ 15-20 تنخوا ورکوو چې چا امپیل کړي وي مثال یا پی ایچ ډي کړي یا داسې هر ټایپ کم سکالرز وي هغوی له مونږ هغوی زیاته تنخوا غواړي مونږ زیاته تنخوا ورکول نشو او بدقسمتۍ زموږ نن سبا په ملک حالات داسې دي چې پی ایچ ډي چې کوم سکالرز دي هغوی ته هم جابز نه میلاویږي خبرې به دای حوالې سره هم کوو خیال خان موږ سره سوشل ورکر دی هغه سره هم رایې شریکو خیال خان لومړي ستاسو هم ډېره زیاته مننه او دا راته ووایئ تاسو هم ماشاءالله بچي سکولونو ته ځي ستاسو د سکولونو څه حالات دي فیس څه حالات دی تاسو نه ډیمانډ شوي د فیس د جمع کولو. بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق بھائی اول خو تاسو ته څومره زموږ کتونکي دي یا اورېدونکي دي هغې ټول ته سلام پیش کوم بیا شروع به د دې خبرې نه وکړم چې صدیق بھائی نن سبا فیسبوک او د سوشل میډیا دور دی نو مونږ زیاتره د سکولونو حالات چې دي هغه په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې زیاتره تعریفونه اورو هغه شی زموږ په ذهنونو کې وردنده کړی دی نور زه به تاسو ته وایم زما بچي چې کوم سکول کې سبق کوي ام زوی ام لور هغه زوی خو ما د پرایویټ سکول نه لر کړی دی ځکه چې هغه نه ما تپوسونه وکړل نو هغه ما ته صرف هغه پویم هغه یاد کړو هغه دوی په پویم یاد کړو چې یاره داسې پویم مزې دپاره نو بیا ما هغه کم سکول چې چا چالو کړو بل صدیق بھائی نن سبا د دې نه کاروبار جوړ شوی دی بزنس دی که نه نو ترقي کوي ورته واره ټیک ته مونږ شو شاپسې نن سبا مونږ تعلیم نه زمونږ دا څومره ډاکټران چې دي یا د استادان چې دي دا د مخکې پرایویټ سکولونو کې دوی سبق نه دی ویلی همدې سرکاري سکولونو نه روتې دي همدې سرکاري سکولونو نه دوی مخ پړوان دي تللي دي خو نن سبا هر سړی څه ته ګوري
شو شاته ګوریر پلان کې زوی خو په سکول کې پرایوټ کې سبق وي مونږ هغه سو شا غر کړیو لکه زه وتا دوی مونږ په سعودي عرب کې ما ټیم تیر کړی دی ډیر زیات مسافرین کړی دا نو مونږ په دې سوشل میډیا به کتل چې د ملک حالات روز تر روزه ترقی کوي زمونږ ملک خو داسې دی ما شته کاروبار د کروڑونو روپو کاروبار ما خراب کړ د دې وجه چې زما ملک په ترقی روان دی خو چې سوشل میډیا باندې ما څه کتل او زه خپل ملک ته رالم هغه شان حالات نه دي نه هغه شانته شی دی کم دروغ چې په فیسبوک سوشل میډیا باندې ټیک ته حقیقت پم وي خو ډیر زیات دروغ دي نو دغه حالات نن که تو ګوره د هر پرایوټ سکول ماشومان وګورې یا د هغوی کارکردګي وګورو نو دوه دریو پکې ټیک وي او ټیک ته دا زه ډیر معذرت سره وایم چې تاسو تنها ډیره زیاته یاد کړه یو سکول ما ته داسې معلوم دی چې هغه د 3000 نه زیاته تنها استادانو ته ورکوي نه د 3000 نه زیاته تنها نه ورکوي اتم پیل او شپږم پیل ټیچران دي پکې نو هغوی به څه تعلیمي لحاظ سره خو د هغوی هغه کاروبار روان دی مخکې په ترقۍ باندې روان دی بل زمونږ په دې وطن کې داسې یو کار دی هغه ما بل یو پوسټ کړی ما وی پلار به په جومات کې په مخ کې سپ جګړه کوي او زوی به د بجلی اغلا کوي نو هغې کې ما ته یو ملګري وکړو چې خیاله که جون کوې نو ډېرې سپینې مه وایه نو که د چا دغه وې ریشا وې نو صدیق بھائی هر سړی د ستا خلاف کېږي نو ډېر ریشا هم نه دي پکار خو به هر حال دا خبره مخکې کوو زمونږ دې وخت کې زمونږ کوم ډایرکټر صاحب دی جناب فاضل شاه شلماني هغه خو مونږ سره دې وخت کې مرستیال دی او ډېر زیات زمونږ کوم پروګرام دی هغه تاسو ته پیش کوي هدې علاوه زمونږ کوم ملګري دې وخت کې مونږ ګورو ستاسو ډېر زیاته مننه خبرې شریکوو چې کوم مونږ ته ملګري کمنټ کړی څه نوم دی جناب مجید خان ریډ پبلک سکول هم د 3 بالکل دا خبر ستاسو خبر ځان شریکوم په یو ملګري علمزیب خان وایي سلام جی وعلیکم السلام ستاسو ډېره مننه امین الله صاحب ستاسو خبره ما واورېده امین الله صاحب وایي چې ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې د پرایوټ سکول چې کوم کسان دي هغه به لسم پاس وي اتم پاس وي او دغه به کوي خو بیا سټوډنټان قابل وي له توجه ورکوي او د سرکاري سکول چې کوم پی ایچ ډي والا دی هغه سټوډنټ له توجه نه ورکوي ستاسو خبره سره بالکل اتفاق کوم خو دې کې یو خبره دا ده چې دا ټوله ذمہواري د ټیچر نه وي تاسو وګورئ ټیچر دومره ذمہواري نشته چې کومه د هغوی د مور پلار ده ټیچر سره څه وي 45 غنټې سکول کې اوسه ناست وي باقي د مور پلار دغه دی او بل دی کې غټه خبره دا ده چې تاسو وګورئ د سرکاري سکول کې کله چې ماشوم داخلېږي کله چې د هغه ایډمیشن کېږي هغه 100 روپۍ ورسره ورکړي ولا ورشي او هغه له داخله وکړي بیا د ریزلټ پر وخت تپوس پلار دا کوي چې زما زوی ولې پاس نه شو دا خبره کوي خو پرایوټ سکول کې تاسو وګورئ هر میاشت پس یا 15 یا هفته پس په پلار بزي او د ماشوم تپوس په کې زما ماشوم څنګه دی ولې تپوس کوي هغه شاته وجه دا ده چې هغه په سکول کې د پیس ورکوي هغه ځکه تپوس کوي په سرکاري کې هغه پیس نه ورکوي هغه تپوس نه کوي کاظم خان دې ته به کم نظر ګورئ څنګه چې ما خبره وکړه چې پیس ورکوي والدین هغه تپوس کوي د ماشوم او چې پیس نه ورکوي هغه تپوس نه کوي صدیق بھائی ډېره ښکلې خبره دې وکړه کوم شی چې تا ته فري میلاویږي د هغې قدر نه بل دا چې د والدینو دې کې ډېر اهم ذمه داري ده او ته اینې چې مور نه مور چې یو بهترین مور به یو بهترین زوی جنم کوي نو ټول بوج په مور راځي پلار غریب خو به ستار لاړ چې مزدوري هغه جاب خو مور چې کله د زوی تربیت وکړو که نه نو دی نو استاذ کولی شي او نه یو خو سکول کولی شي نو زه ستا د پروګرام په وساطت دا یو پیغام ورکوم مور له چې کوشش وکړئ چې خپل زامنو باندې بچو باندې نظر وساتئ او انشاءالله دا خبرې به منځ ته نه راځي دا کومې چې موږ کوو خو موږ یې ډېرې موږ کوو خو دا معاشره داسې ذهني ذهن جوړ شوی او معاشره داسې ده چې بس لکه چینج کېدل دا ما ته خو نه ښکاري مشکله ده موږ خو لکه بحث پې کوو لکه اوس د پرایویټ تا خبره وکړه چې دا داسې یو سرکاري داسې هسې خبره ده که نه وجوهات څه دي چې زه 50,000 علم زه 60,000 علم او زه 5,000 علم زه په 5,000 تاله ښه مستقبل در کوم زه په 50,000 تاله مستقبل نشم در کولی په دې خبره لکه لوی خبره د هغې شاته خبره هم دا پرته ده چې والدین په پرایویټ کې تپوس ته خپل د 3,000 روپو کوي که 3,000 فیس ورکوي که 1,000 روپۍ فیس ورکوي تپوس کوي خو ماشوم که د هغه ټول کال په سکول کې ناست وي او بالکل ورځي نه دا تپوس نه کوي بل دې کې به دا خبره زه وکړم چې کله دا ماشومان لاړ شي مهرباني کوئ څومره والدین دي دا خبره زما اوري دا مهرباني کوئ چې کله ستاسو ماشوم د سکول نه راشي
چې تاسو دا تاسو هم هغه کوي بچی نن د سیز د کړی دي که تاسو دا تاسو روزانه کوي که سرکاري کې که پرایویټ کې وي زه دا داوی سره خبره کوم چې دا به یو ښه سټوډنټ وي تاسو د مور پلار به خو یو فرمانبردار زوی وي او یو قابل دغه وي دا هم دغه څه خبرو کوم خیال خان تاسو هم دا رای واخلم څه ګورئ تاسو خپل بچي خو تاسو خبرو کړه چې پرایویټ نه وروسته سرکاري ته خو دې کې یو خبره بله ده که تاسو ګورئ سرکاري استادان چې کوم دي د هغوی خپل بچي په پرایویټ سکولونو کې دي دا یو غټ اثر په معاشره باندې غورځوي په کوم نظر دې خبرې ته ګورئ صدیق بھائی ما څنګه تا ته وویل نن سبا مونږ خلکو سره سیالي کوو دغه سیالي ده نور که زه تا ته ویم د نن سبا د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار چې دی هغه د پرایویټ نه ښه شوی دی سهولتونه ورته د هغې نه زیات دي خو مونږ خلکو ته ځان ښیو لکه سرکاري اسپتال ته نه ځو مونږ پرایویټ کې پیسو لګو یار دې سرکاري کې د علاج وکړو سرکاري کې څه علاجي بالکل ځان راته سپک ښکاري که نه چې یاره دا غریب طبقې دپاره ګینې ښه ډاکټران همدغه ډاکټران بار ناستي علاج کوي همده استادان بار ناستي او ټوشنې کوي صحیح ده که نه دا کم چې سرکاري کې دي نو آیا مخکې تعلیم لحاظ خو که دا اوس ښه دی زه خو یم اوس تاسو سرکاري سکولونو ته ورشئ او هغې وګورئ نو نن د سرکاري سکول بچي ته چې کوم سهولتونه یا کوم استادان کوم وخت ورکوي خو ستاسو هغه خبره مونږ چې کله بچی دا هیلو نو 20 روپۍ ورکو په هغې باندې استاد هم ګیله کوي امتیاز صاحب د پرایمري سکول هیډ ماسټر و هغه ماته وی خیال وي ما ته ډېره زیاته ګیله راځي چې یاره کله ریزلټ وځي نو پلاران ټول سکول اړخ ته رامخه کړي چې یاره زما بچي سره زیاتې وشو زما زوی سره ظلم وشو پیل شو زما زوی سره نن بل یو کار دی په پرایویټ سکول کې وال نشته ډب چاله نه شي ورکولی او نه په سرکاري کې نن ورکولی شي بس سوشل میډیا ده بس یاره استاد شرم بچي لا شلق نه ورکوي بې ځایه خو ستا بچي بې سره کېږي یا غلطه اړخ ته رواني نو هغه روحاني پلاران دي هغه پرې رستانه زیات خفه کېږي ته دومره خیال نه ساتي لکه څومره چې هغه خیال ساتي والدین هغه استاد خو د والد یعنی د مور پلار هغه حیثیت لري دا خبرې وکړو کاظم خان شیرپور سره به دې خبره هم راشو موجوده حالات د ملک تاسو ګورئ په کوم طرف روان دي په کوم تاسو په خپل ستاسو کوم نظر دی د ملک حالات صدیق بھائی اوس خو بجټ سیشن دی شروع دی ګورو چې دا بجټ پاس کېږي یا نه کېږي صحیح اپوزیشن هم بیخي رول دی بل منګینو چې لکه د مخکې حکمران طبقه اوس صدیق بھائی دې کې یو خبره ده زه چې موږ تنقید کوو لکه موږ به خامخا په حکومت کوو دا صحیح دی شک نشته لکه موږ خو په اپوزیشن نه شو کولی که نه اوس خو ستا حکومت دی چې ښه کې اپریشیټ کوو به دی چې غلطه کې تنقید به در باندې کوو دی مخکې سوچ دی د کنټینر پلانکې گیر شو لکه یو غریب سړي ته ما ته ووایه چې لکه نواز شریف په جیل کې دی ما خو څو نه لیدل هغه نه څه وصول شو ما ته پته نه لګي تاسو ته عملي کار به کار دی لکه دا دغه کېږي لکه موږ پرې خوشحاله شو چې ګیر دی کو چې ګیر دی کو خوشحاله دي چې خو چاله به ګیر کړی وی چې څه خورې ته اغستی وي یو ملک یو افراتفري ده دې سره ګوره دا ملک چې څونه افراتفري وي دا د ملک نقصان دی او نقصان څنګه انویسټر نه راځي کله چې انویسټر به هغه ځای ته راځي چې ملک امن اماني ستا اپوزیشن حکومت په یو فیجي صرف په پالیسي باندې تنقید کېږي پر کارکردګۍ باندې کېږي د ذات باندې نه کېږي موږ اوسینو موجوده اپوزیشن هم یادو حکومت هم یادو والله خندا به درشي چې دا څنګه دغه دي لکه دواړه له لوبو ګوډاګي حکومت هم اپوزیشن هم بالکل بله چې پې څوک ناست دی هغه هر چا ته پته دی چې څوک یې جنګوي او څوک یې نه جنګوي او هغې په داسې طریقه جنګوي چې دوی له چل هم نه ورځي چې لکه موږ دا جنګ په څه کوو عالمانو تاسو به مسلسل د دې قوم اواز یې د دې قوم د بهترۍ لپاره سوچ وکړئ دا کومه مهنګایي ده دا کم دغه دی یو په طریقه کار راشئ پلانکي لاس هلې اچوئ چې شی ترې وصولوئ لکه اوس یو سړی ته جیل کې واچو هغه نه بیا څه وصول نه کړي او هغه بیا روزي نو بیا څه پیدا شوه ټول لکه ټول سیاسي پارټو هغه ورکر یو بل سره لګیا دي بل اخلاقي ته اخلاقو ته وګوره
سوشل میډیا ته به نه وایې چې یاره دا هغه خلک دي ایجوکیټډ خلک دي، صرف کنځلي دي. بالکل دا دې زمام دغه وی پرون مونږ بل کوم ریلی کور کړی و د پی 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 والا هغه کې هم دا خبر تاسو ګورئ زه پی ټی آی کوم ملګری د هغوی تم دا وایم دا علاوه پی 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 والا څومره چې سیاسي ورکران دي یا ینګ جنریشن دي دوی دا خبره کوم تاسو وګورئ تاسو مثال یو پارټۍ پسې کنځل وکړو سبا به هغه پارټۍ ول تاسو پسې کنځل کوي عمومي خامخا چې څه ته وایي هغه به تا ته حل کوم وایي دې شیزونه بالکل دا وکړئ. بل زه دا بیرته بډاګه دا خبره کوم چې څومره سیاسي لیډران دي دا خپل منځ کې بالکل یو دي، دې کې اوس شک نشته سره د پی ټی آی او د څومره ګران بالکل یو دي او د خپل تاسو وګورئ په خپل کور کې 15 وړیان دي. دا خبره موږ امیر اوس کوم دا یو خبره وکړه زه په دې خبره سره اتفاق کوم په پنجاب حکومت موږ باندې ولې راځي په دې وجه راځي که هغه په کور کې 15 کسان دي که 10 کسان دي هغه به یو پارټۍ کې زموږ په کور کې 15 کسان دي هغه به 15 پارټو کې زموږ د باندې بدقسمتۍ خبره ده. بل زه دا خبره کوم چې تاسو خپلولي خپل رشتہ داري خپل ورورولي په پارټو په سیاست باندې بالکل مه خرابوئ. خپل بس کې هغوی یو تاسو سیاست چې کوئ په یو بل تنقید کوي. کاظم خان چې پوسټ خبرات چې په پالیسو باندې کوي په کارکردګۍ کې دغه باندې کوي په دې باندې مه کوئ چې ما ته کنځلو کو ما بس دا وکړو ما پوسټ دا وکړو او په پوسټونو کې بالکل خیال کوي ځکه چې فیسبوک چې کوم دی فیسبوک ورته هسې نه وي دا هغه مخامخ مخ په ورځ وایم چې دا تاسو ته کم ښکاري کم تاسو کم کمنټ وکړئ زه دا خبره خامخا په ډاګه باندې کوم چې کم کمنټس تاسو کوئ نو دا د حضرت علي صاحب قول دی چې څه د انسان چې څه الفاظ د خولې نه وځي دا د حیثیت دی که تاسو کنځل کوئ که تاسو یو ښه خبره کوئ دا ځان سره وګڼه چې دا زما خلکو ته زما د الفاظو نه پته لګي چې زه داسې سړی خیال خان سره به هم خبره کوم. خیال خان موجوده حالات هم داسې دي او بیا پکې نن سبا ریډ هم سټارټ شوي دي ټولو پارټو تاسو ګورئ څه په دې باندې څه وایي. صدیق بھائی زه خو اول د ستا د خبرې دغه کوم چې دا کم خلک دا کنسل کوي یا کمنټس غلط کوي نو زه هم پرشتې لیکله او دوی ځان له پخپله ګناه لیکل دوی پخپل ځان شهادت کوي او خپل حیثیت ښیي. بل د دې خلکو تربیت زما ډېر معذرت سره چې کم سړي په کور کې څه ماحول یې هغه بارم ښیي که غلطي زه به تاسو یم پی 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 که ابل اوس دلته جلسه یا ریلی کړې ده تاسو د دې قوم سترګې یې د دې قوم اواز یې میډیا چې ده دا آزاده ده دا هر سړي له تلی شي هر سړي ته تاسو مونږ ته ښایئ بار دنیا ته دا ښایئ چې یاره نن دا حالات دي نن دا حالات دي په ملک کې دا حکومت چې راغلی دا د چینج په نوم باندې راغلی دی او خاص کر زه مسافرو ډېر سپورټ کړی دی زه په خپله مسافرتیا کې مونږ په خپله هم سپورټ کړی دی خو هلته چې مونږ ناستو کوم حالات اوس چې دلته ملک کې کوم حالات دي نو هغې کې ډېر فرق دی. لکه زه به تاسو ته عمران خان صاحب یو خبره وکړم چې هغه ړومبي تقریر کې دا وی چې یاره د بار نه به دا کم مسافر چې دوی به مسافرتیا پرېږدي او راځي په خپل ملک کې به کاروبار کوي نو هغه ړومبي څه چلو کوي ډیم جوړېږي بار ملکونه چې کم دي دوی د زر ریاله یا زر درهم یا زر ډالر دا د ډیم لرولېږي نو مسافر به څنګه راځي چې ته هغې ته ډیمانډ کې دی نو مسافر مو ملک ته څنګه راځي کنه ګران شدی دا خبره تاسو مخکې کوم خو یو مرګري کمنټس په ځم لیک ضروری ګڼم پرنس سید احمد خبره کوي چې افسوس چې تاسو اوس خو عمران خان باندې پوه نه شوئ نور څه وکړي ملک ته دپاره چې څه کول وي هغه یې وکړل. زه هم د دې خبرې جواب به تاسو ته کاظم خان درکړي. کاظم خان صاحب سید احمد چې کومه خبره وکړه څه وایي په هغې باندې هغه چې نور ملک ته لپاره څوک چې څه کول وي هغه عمران خان کوي. زه به دا هغه ته دا هم ووایم چې زمونږ تنقید به اصلاح مونږ د هر څه کوو مونږ به هرې خبرې کوو تاسو سره شریکوو خو چې څه کول دي یا څه کېږي د ملک حالات تاسو ته بالکل پته لګي او که مونږ ونه ویو دا خبره که مونږ ونه ویو نو نور خو د ملک حالات تاسو ته په خپله باندې ښیي که تاسو ته په هر سایډ باندې وګورئ. کاظم خان صدیق بھائی ډېر افسوس سره زه وایم کاظم خان بھائی پرېږدي یو زه لږ جواب ورکړم که خفه کېږئ نه تاسو زما د ملګری چې دی دام زما شانتې رور به بار ملک کې به ناست دي او دیم د فیسبوک دنیا کتلې ده نو مخامخ کتو دوی ته دا خبره وکړم چې حیال خان چې ټول عمر زما په خیال ټول عمر په بهر ملک کې تېر کړی دی تاسو دا جواب به دې په ښه طریقه باندې درکړي. نو زه وایم که دی و چې عمران خان د ملک دپاره څوک نو د ملک دپاره که ده دا کړي که نه چې یاره غلی په جیل وردنده کړل نو یوازې وردنده کول نه دي چې دوی سزا میلو شي او په دوی باندې کم کیس دی چې هغې نه څه ثبوت شي. لکه زه به تاسو ته یو لنډ غوندې مثال درکړم که زمونږ د جومات نه یو سړی چپړې پټې کړي که نه نو مونږ د تاڼې پورې د هغه سرمن ایستلي بالکل صحیح ده دومره چپړې قیمت نه څومره چې هغه له مونږ بېعزتي او څومره وال ورکړو که نه دوی خو ښه پایې عزت کړي د بار نه دننه ښه خوشحالې ریلیکس شي او ټایم ورته میلو شي
بچو سره ناست دي خپل ټایم ورته میلاویږي دا داسې جیل نه لکه زمونږ شان جیل مونږ چې کوم خوبونه یې نو هغه خوبونه صحیح دي حقیقت سره د هغې څه دغه نشته زه وایم چې زما ملک دپاره هغه سړی ښه دی چې پیدا ورکړي صحیح ده که نه ما تا ته ړومبي نه ووایي چې یاره که ریشه وی نو د هر چا دشمن کېږي خو که زه تا ته په دې خپل تنګي راشم نو ستا په تنګي کې چې څومره غلاګانې په هر کار کې کېږي نو دونه په بل ځای کې نه کېږي خو څوک په لاس نه شي ور اچولی او که تا په لاس ور واچو صدیق به تا آواز اوچت که ستا میډیا آواز اوچت که نو ته به صرف ځان له پاتې کېږي که ریشه وی خو چې که دروغ وي د غل ملګری شوې نو ټوله دنیا را سره ده که څه صدیق وایي موږ به نیوټرل تجزیه کړو ده به خپل سوچ لګو موږ په چا تنقید داسې نه کوو نه د چا په ذات کوو نه موږ ته دا حق حاصل دی موږ به تنقید کو په فالسو بکو صدیق بھائی تاسو ماته وای دا کم موجوده کابینه چیرې کم منسٹر چیرې دا خفیز شیخ چیرې دا وزیر خزانه چیرې دا سابقه هغه د دوی بقول له دوی چې هغه غلو نو دا هغې کې وزیر خزانه نو او وزیر خزانه څه وي چې هغه 1 روپۍ مو باسي هغې زمیوار دی همدغه خبره دا خو زه وایم چې د تنګي چارصد دا چې زمونږ یو فیج یو اکاؤنټ دی چې خپل ځان نه ظاهري هوي ته وخت یو خبره وکړم هغوی یو خبره کوي چې چوټي مو بڑی بات لوکل مسائل پر بات کیا جائے زه به دا ووایم ستاسو خبره بالکل ټیک ته مونږ لوکل مسایل نه تاسو کو کیپشن زموږ چې زموږ مسایل خبره چې لوکل مسایل ده خو اوورال خبره مونږ چې کومه کوو نو دا ډېر زیاته ضروري او ښه خبره ده چې دا خلک کوم لوکل خلک دي خبرو نه خبرول پکار دي زموږ چې کومه لوکل مسله ده په تنګي باندې تاسو وګورئ په ډسټرکټ 400 باندې وګورئ اوورال وګورئ د کوم سکولونه چې چوټیانو فیس اخلي زموږ په هغې خبره ده چونکې ما ډپارټمنټ سره چې کوم د پرائیوټ سکول ریګولر ډپارټمنټ اتھارټي ده خیبرپختونخوا ما هغوی سره په دې باندې خبرې شوي دي او هغوی هم په دې باندې دا یو دغه ده کوي چې تاسو خلکو کې دا ګاهي مهم پیدا کړي چې دا ورته ووایي چې فیس به نه ورکوئ خو ما ورته دا خو ووایي که هغوی فیس ورنه کړي هغوی به ماشومان ولا د سکول نه بهر وباسي زموږ مین خبره دغه ده چونکې خبرو کې او زما پروګرام خو بیا خپلې خبرې دي نه خپل خبرو کې به دا خبرې خامخا شریکو و دا خبرې به مه اعتراضي کو تاسو په ذهن کې څه خبره وي تاسو بالکل کولی شئ او کال خو په دغه نمبر باندې کول چې کوم چې موږ په کیپشن کې ورکړی دی 0305 95 09 908 دا زموږ د کال نمبر دی څنګه کاظم خان تاسو خبره وکړه خبره صحیح ده خیال خان زم چې په دې سوشل میډیا چې کوم زموږ ملګري ګوري او دوی سعودي عرب کې زیات تر ټیم تیر کړی دی دوی ته زیات پته لګي خیال خان تاسو څنګه په سعودي عرب کې دا خبره وکړه چې بهر ملک نه محل راځي او پاکستان کې بنوګرې کوي بیا دلته کې رااله او سمو کتل لومبي تاسو چې کله پاکستان ته رااله تاسو لږ ټیم تیر کو تاسو څه نظر په ځای باندې یو هو زبا صدیق به څنګه 400 نیوز والا مرګري چې کمنټس وکړو نو زبا لومبي خبره دا کوم چې مونږه څومره تنظیمونه دي یا څومره پارټي دي یا څومره مرګري زموږ په میډیا کې ډېر مرګري داسې شته چې هر سړی کم از کم هغه دا غواړي چې زمانوم صحیح ده نو مونږ له مهرباني کول پکار دي څومره مرګري دي د نوم نه هټ کې د قوم خدمت کول پکار دي زه بار بار په مام ډېر مرګري تنقیدونه کوي یو هغې ته زه دا وینا کوم چې زما کار سوشل ورکر دی صحیح ده که نه زما چې کوم ځای کې د علاقې پیدای یا زما کوم ځای کې د علاقې ښېګړی زه هغه سړي سره ولاړم هغه سړي سره منډه وم که کوم ځای کې ما ته پته ولګي چې یاره دې سړي کې غلطي ده زما علاقې ته پکې نقصان دی نو زه د هغه سړي نه ځان ډډې ته کوم مونږ له پکار دا دی چې یاره مونږ حقیقت وګورو په سوشل میډیا باندې خو تاسو وګورئ ډېر شنه باغونه ما تاسو لږ شیبه مخکې وي چې په سوشل میډیا باندې ما یو ویډیو کته چې په 150 روپۍ کریټ دی د خرمانو دا په کم ځای کې دی زه وایم کم ځای کې دی یو وایي چې په 100 روپۍ شلتالانو په 1.5 روپۍ کیلو شلتالان دي هغه وایي په 100 روپۍ کریټ دی نو زه خو زما ټول ټرک ته علم چې کم سړی می چا سړی وي ټول ټرک دی علم پروګرام زموږ ډایرکټر صاحب باندې خو نه وخت را او خبرې وکړو په دې حواله سره خو زموږ کوم ملګري دی وخت دا کوي پرنس سید احمد یو خبره وکړه چې زه پاکستان کې بهر نه یم تاسو خبره زه اتفاق کوم خو وایي چې عمران خان د 15 کاله ټایم ورکې زه 15 نه زه خپل ټایم زموږ سمې زه ټول ټایم ورکوم زه دا خبره نه کوم زه ټیم ورکوم داسې مسله نشته خو مسله دا ده چې زه خپله باندې تاسو یو خپله باندې سوچ وکړئ دې وخت کې تاسو زموږ پروګرام ګورئ او زه یو خبره وکړم چې را روان هفتې په پروګرام کې به زه دا خبره کوم زه به داسې کوم زه به داسې کوم او چې بیا زه ونه کړم نو خامخا تاسو به سبا ما باندې تنقید کوئ چې یاره ته خو په پروګرام کې دا خبره کوو چې روان هفته کې به زه دا خبره کوم او بیا ونه کړله که زه چې دا خبره اوس ونه کړم چې روان هفته کې به زه دا خبره کوم نو بیا تاسو هم تنقید نه کوئ څه خبره بني خو چونکې یو کس یو خبرو کې بیا په هغې باندې هلکه تنقید کوي کاظم خان زموږ تنګي 400 والا بل یو خبره وکړه هغه هم زه تاسو ریډ کوم جناب
फीस ना लेने वाला हुकूमती फैसला 5,000 से ज़्यादा फीस लागू होता है। मैं इस मुतल्लिक़ पीसाए से बात कर चुका हूँ। तंगी इजाज़त दस्ता खबर सही दा मा सर हम दा हवी नंबर दे और मा सर हम राबता कड़ी दा हवी मा दा खबर ओकला मा सर नोटिफिकेशन स्टा पर मा दा खपल पेज न हम शेयर कड़ी दे जे हवी पे किताबे ली ची बिल्कुल फीस न अखली खुदा खबर दा जिनन समा राबता ओकला दा प्रोग्राम नमक की हवी कॉल अटेंड न को खबर वकू काजिम खान प्रोग्राम एंड صدیق به دې وکه زه یو خبره زیاتی کوم ستاسو دا پیسه غشتو دا سرکاري یو استاد ماته ویلی دی چې یاره د پرائیوټ سوري هغه ویلی چې کدوی پیسونه والی کوانه مونږ له تنها د چھټیانو نه راکې جی تاسو بیا په علم کې یا نه خو استادانو کم ټیچران چې دي د دوی پرائیوټ سکولونو هغه ته تنها نه ملاويږي جی نو د دې باره کې خیر د خبره کول غواړي پیس خالي اداره خو ټیچرانو ته تنها پکې نه ملاويږي دا وجه څه صحیح بالکل خبر وزو کوم چې کوم زمونږ ملګری دی کوم پروګرام ګوري او بیا تنګي چاسه تاسو ته هم جی دا خبره دی مخامخ وي چې کوم د خیبرپختونخوا چې کوم د پرائیوټ سکول ریګولر اتھارټی دا هغوی دا نمبر دی او ځان سره تاسو نوٹ هم کې تاسو په کمنټس کې هم دا نمبر درکما 09157002248 دا نمبر دی تاسو دا ریورس کول شي پر 48 او 47 دی دا نمبر دی تاسو په کمنټس کې دا نمبر شمار کوم د تاسو هم رابطه کول شي او زموږ مسله دا نه چې دین پروګرام نه بعد موږ د ډېر پرایویټ سکولونو څومره ایم ډي ټول موږ سره رابطه کوي په دې خبره باندې چې تاسو دا خبره په کم دغه باندې کوي موږ سره بالکل دلایل باندې کوي خو دا هغوی ته چې ما سره د هغوی کال ریکارډ هم شته چې چا سره ما خبرې کړلې چې کوم د دې ایم ډي چې کوم مشران دي هغوی سره ما خبرې کړې هغه کال ریکارډ ما سره شته بل نوټیفکیشن هم موږ سره راغلی دی په دې حوالې سره خبرې کوو بل اماد بابر چې کوم دی پروګرام ګوري د موږ ډېر مرګري دی وخت کې ګڼ شمېر مرګري پروګرام ګوري تاسو چې ډېر زیاته مننه څومره مرګري کمنټس کې د هغوی هم ډېره مننه خو ما اماد بابر ته دا خبره وکړم چې هغه وایي چې ځان سره ایجوکیشن ملګري کې نه وه چې د ایجوکیشن پروګرام کې ستاسو ډېره ښکلې مشوره ده چونکې ما ایجوکیشن ملګرو ته چې څومره زموږ سره پروفیسر هغوی ما انوایټ کړو پروګرام کې خو څه مسله وه د هغې په وجه باندې رانغله خو ما وایي چې خپل پروګرام تاسو ته ضرور شریک کړم او څه خبرې وکړو انشاءالله چې په دې حوالې سره چې کومې خبرې کېږي د پروفیسرز او چې کوم پرنسپل دي د هغوی په رڼا کې تاسو سره موږ خبرې کوو چې کوم سکالرز دي د هغې په وجه به هغې په رڼا کې تاسو سره موږ خبرې کوو تاسو ته مهیته کوو کاظم خان څه وایې حالات خو هم دغسې روان دي خو پروګرام په اینډ کې څه وایې همدغه خبره وکړو صدیق بھائی کوم چې ایجوکیشن ډپارټمنټ دا کم نوټیفیکیشن کړی دی نو پکار چې دا د امپلیمنټ شي خو کړی وي لکه هسې خلک نه د والدین کنفیوز کوي چې ادارو سره تعلق خراب شي لکه چې د هغوی بچي مغو سکولونو ته ځي بیا شکایت په والدین کوي یو خاص خبره پکې بل هم یو ملګري یوسف علي پکې دا خبره هم وکړه او ستاسو دا خبره ډېر زیاته مننه چې هغوی وایي چې بالکل د چوټیانو فیس چې کوم دی هغه ټیچر ته نه میلاویږي چې کوم ټیچر چوټي کوي نو دا خو ډېره ښه خبره ګوره مخې ته راغله چې فیس نه میلاویږي دوی بیا فیس اخلي نو تاسو زما خپله تنها نه ورکوي ټیچر ته تنخوا نه ورکوي ټیچر ته دا زه یم چې دا افسوس خبره ده چې تاسو دا په کوم دغه باندې دا فیس اخلئ کاظم خان خپله خبره جایزه ده صدیق بھائی دا خبر اوس دی موږ ته داسې انفارمیشن نشته چې په دې زه خبره وکړم چې یا دا پیس ورکوي یا نه ورکوي یا دا کم ټیچر چې دي که نه دوی پیس والي او دوی له سیلري نه ورکوي خو نه ورکوي د افسوس خبره ده چې د هغوی په نوم یې والي او ورکوي یې په کاره ښه خبره ده چې ورې یو کال به کې اټینډ کړو السلام علیکم السلام علیکم صدیق بھائی وعلیکم السلام جناب څوک اور کوم ځای نه شکر دی جی یہ شیرخون خبرې کوم د پبلک سکولونه د څو ځله په دې پرچمو او د غم کېږي دوی پیسونه واپس اخلي او که نه ورکوي پیسه نو کور ته خپل بیا لیټر رالیږي چې دا واړو پیس جمع کېږي دا به زمونږ برخاست کړو یا مطلب کور ته به درولېږو نو دې باره کې تاسو څه خبره وچلوئ چې دا خبره خدای پاک کامیابه کړي الله یې تاسو له ډېر عزت درکړي ټولو له فرګو ته سلام وایي وعلیکم سلام صدیق بھائی زما همدا لاس همدغه خبره وه چې لکه ایجوکیشن ډپارټمنټ له پکار چې ګوره دا والدین دا کنفیوز هم دي خفه هم دي تعلق یې هماغه سکول کې ټیچر سره او سکول آنر چې کوم دی هغه سره خرابېږي ته ولې داسې یو نوټیفیکیشن کوې چې ته امپلیمنټ کولی نه شي لکه د دې ادارې بیا مقصد څه شو ادارې له پکار وي چې ته کومه فیصله وکړې چې هغه نافظ کړي نو زه
اخیری دا کمنټس کوم صحیح چې کم امپلیمنټیشن کې کم فیصلو کې ناغه نافذ کول ضروری دي. صحیح ډېره مننه ملک حسنات ښکلې خبره کړې مهرباني یار هغوی وایي چې خبرې تاسو نن ډېرې زیاتې زر زر یعنې تیزې تیزې کوئ کوشش کوو چې خبرې لږې زر زر نه کوو خو څه ملګري وایي ته خبرې زر نه کوې او څه ملګري وایي چې ته خبرې زر زر کوې دا هغه د خر او هغه چې کوم پلار او زوی دا هغه قصه ده چې کله یو په بهر کېناسته نو بل به ورته وایي چې ته که د مشر دی کېنولی د کشر دی چې کله کشر کېني کله مشر او بیا هغه خر اکثر په دغه باندې کي او تاسو ډېره زیاته مننه خبرې به شریکوو. شفیق خان خو هم دا خبره کوي چې چوټیانو پیس لایټ سکول والا 50 دن کړی داسې زمونږ کوکو پښتون محبت یاره ډېر بل بل چا نومونه مې ږدلي دي ستاسو دا کمنټس لږ ضروري ګڼم دا پروګرام کوکو محبت چې دی دا زما ډېر ښه ملګری دی او دوبۍ کې دي او دوی ډېر نظر لري په سوشل میډیا باندې کم دلته چې کارونه کېږي هغې ته تاسو مو ته پېژنګلو کې دا ډېره ښه خبره خیال خان وپېژندی کوشش کوئ موږ سره کال باندې هم راویده کوئ په دغه باندې نه موږ بس ستاسو دا خبره لږ دغه کوو. پادشاه شرماني ډېر زیاته مننه زموږ ډایرکټر صاحب دی دې وخت کې او مجید خان ستاسو هم ډېره مننه حمید علي خان موږ ډېر ټایم نه ګوري عدنان هم ډېر ګوري محمود جان عمرزی صاحب هم زموږ سټارټ نه ګوري تر دې دمه پورې موږ پروګرام ګوري ستاسو هم ډېر زیاته مننه تاسو موږ دې وخت کې فالو کوئ زموږ سینیر صحافي محمود جان عمرزی علمزیب خان ستاسو هم ډېر زیاته مننه او امین الله ستاسو هم مننه دې نه علاوه چې کوم ملګري دي چا نوم ونه کړم چې خفه کېږئ بالکل نه توفیل خان ستاسو هم ډېر زیاته مننه او پرنس سید احمد ستاسو هم مننه او ملک حسنات کور خان خاجي ستاسو مننه اماد بابر ستاسو هم ډېر زیاته مننه اور تنگی 400 دا تنگی 400 تاسو له ان شاء الله نیکسٹ ټایم کې مقرر کو د کال لپاره اور شهاب علي هم دی وخت کې موږ ګوري شهاب علي تاسو ډېر زیاته مننه اور کم ملګري موږ ګوري ډېر زیاته مننه اور سبحان احمد نور ډېر زیات ملګري دی په لاره باندې وخت کې ډېر زیات را روان دي کمنټس هم را روان دي ویوز هم را روان دي لایک هم را روان دي ډېر زیاته مننه خیال خان سوال لاس کې سوال غواړي زه خو صدیق بھائی لاس کې دا ویل غواړم چې کم والدین دي یا کم ټیچر دی پرایوټ سکولونو کې نو هغې له پکار دي چې هغې سره کم کار کوي نو یو خو رشتې ورسته ختم کړي یا چا نه پیس واغشتي چې هغه د ډایرکټ کالو کې تاسو ته یا بل چا ته خو خپل دغه دی نوٹ کړي چې یاره ما سره دا زیاتی کېږي او که د زیاتی خلاف ته اواز نه اوچتی نو ته په خپل هم بزدلې یا کم ټیچران دي هغوی ته تنها نه میلاویږي لکه ما ته چې د کم سکول پته لګي دا زه په ثبوت سره وایم چې هغوی ته تنها نه میلاویږي او چې څوک غواړي زه هغه سکول ته هغوی وروستیم شم. دویمه دا خبره ده چې یاره مونږ یو بل سره ودرېږو بل چې کومې ادارې دي زمونږ نو خدای دپاره خپل کاغه د میډیا مرګري زه به شروع د میډیا مرګرو نه وکړم چې خپل کار سره صحیح طریقې سره کوي که هغه وابډه ده که پولیس دي که هره محکمه ده که ټیمو ده نو هغې چې ته په کومه کورسۍ باندې نافظ یې او ستا په لاس کې څه کار دی نو خلکو له ریلیف ورکړه ځکه چې دا د ستا نه پاتې ده نو چې سبا دې څوک په ښه باندې یاد کړي یو بل ډېر زیات خیال ساتي او د غریبو عوامو ډېر زیات خیال ساتي. ډېره مننه زمونږ ګڼ ملګري دې وخت کې ګوري خیال خان ستاسو کوکو پښتون محبت چا هم ډېره مننه ویلې د پرایویټ سکولونو مې د قیام خاجي مهرباني پروګرام ختمېدو ته تاسو ځکه چې پروګرام زمونږ لیټ کېږي چونکې زمونږ سره ملګري ډېر لږ دی او خاص خبره پکې دا وکړم ملګرو به کمنټس هم وکړل زمونږ چې کوم ملګري ناست دي دا د ایجوکیشن ډپارټمنټ دای نه دي خو موږ دا خبره صرف تاسو ته مخکې کوله چې په ملک کې دا حالات روان دي کله فیصله وشي خو هغې باندې بیا کار نه کېږي دا یو خبره ده. بل د ملک حالات نه علاوه تاسو به دا هم ووایم چې کوم د پرایویټ سکولو خبره ده نو کوشش په زما دا وي چې تاسو سره پروفیسر په سکول په تعلیمي خبرو کې دا راولم دې علاوه څومره ټیچر چوټیانې وشي د هغې لپاره بیا څه عمل پکار وي والدین له څه پکار چې خپل بچي د هغوی ټیوشن ولو نیسي یا نور څه طریقې د دې لپاره به ما سره روان پروګرام کې انشاءالله خامخا پروفیسرز به ما سره ناستې تاسو ته طریقه کار ښیي چې ټیوشن به څنګه کوي یا به هغه خپل سټډي په خپل کور کې څنګه کوي ځکه چې د سکول یا ټیچر یا چې کوم سکول دی یا کالج دی یا یونیورسټي د هغې کې کار کېږي خو چې کله چوټیانې وشي اکثر خلک په چوټیانو په ټایم کې کله وشي بس بستا یا بیګ وغیره چې څه وي بس وایي غورځوي او چې کله چوټیانې ختمې شي په سهار باندې مور ته چغې وایي مور یې زما هغه بیګ چېرته دی که نه اکثر ترې منګه کورې مو تښتي نو دا خبرې هم وي کوشش به کوو تاسو سره خپل پروګرامونه شریکوو څومره ملګري کمنټس کې دې وخت کې مفتي ګوهر شاه صاحب خو موږ ګوري چې تاسو هم ډېر زیاته مننه او کوشش به چې کوو تاسو خپل پروګرام ته انوایټ کوو چې تاسو هم زموږ د پروګرام کې کښېنئ او موږ سره خبرې شریکې کړئ او خاص کر څومره زموږ کتونکي ستاسو خبرې په هغوی باندې ډېر خوږې لګي او بیا دا غواړي بار بار ستاسو که وګورئ نو ستاسو موږ نه ډیمانډ ډېر بار بار شوی دی چې موږ پروګرام ته راولو چونکې روژه پکې راغلی او روژې په وجه باندې موږ تاسو له تکلیف نه درکړی چې روژه کې مسایل ډېر زیات وي انشاءالله پروګرامونه تاسو سره شریکوو روان هفتې پورې زما اجازه کوي زما سره د ملګرو د لوی الله په امان.